ويسألونك عن المحيض په مخکې رکوع کې د زنانو د نکاح متعلق مسله بیان شو. اوس په دې رکوع کې د نکاح د ختمېدو یعنی د طلاق مسله په دې مسله د ایلا مسله د نزدېکت او مسله د طلاق ذکر کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ تپوسو چې جی د کومې زنانا ماهواري بیماری راشي نو د دې سره نزدېکت څنګه دی مسلې تپوسو. الله رب العالمین د آیت کریمه نازل کړ چې د زنانا کله ماهواري راشي نو د ماهواري په صورت کې د خاوند لپاره خاص نزدېکت جایز نه دی او عام نزدېکت اغا شرعاً جائز دی. بیا چې کله زنانا د لس ورځو د ماهوارې تېرېدو نه بعد کدی غسل نم وی کړي او د مونځ ټیم په لا نم دی تېر شوي نو خاوند نزدېکت کولی شي ځکه لس ورځو نه بعد د ماهواري نه راځي. کم موده د ماهوارې 3 ورځې او اکثر موده 10 ورځې نو که د 10 ورځې ماهوارې تېرېدو نه بعد خاوند نزدېکت کوي بغیر د غسل لدې زنانانو نزدېکت کولی شي. او کومه زنانه چې داسې چې هغې عادت د 10 ورځو نه د کم دی چې کله دې عادت پوره شو د 10 نه کم تر هغې خاوند نزدېکت کولی نشي تر کومې چې دې زنانه غسل نه وي کړي او یا پې د یو مانځه کامل وخت نه وي تېر شوي. لکه مثال ماسپښین وخت کې د زنانو ماهواري ختمه شوه عادت یې پوره شو اوس که خاوند نزدېکت کړي نو زنانه دې اول غسل وکړي بیا دې نزدېکت خاوند وکړي او یا مازیګر مانځه پورې به خاوند انتظار کوي چې د ماسپښین نه مازیګر پورې څومره وخت دا به انتظار وکړي مازیګر مانځه ټیم داخلېدو نه بعد دا خاوند بیا نزدېکت کولی شي اگر که دې زنانه غسل نم دی کړي. او وجه دا ده په دې ځای کې 2 قرائت دي. یو قرائت دی ولا تقربوهن حتى يطهرن او دویم قرائت دی ولا تقربوهن حتى يطهرن. بیا مفسرین فرمائی یطهرنا لسردی بیماری نباد یطهرن پشت سرا نو پدا صورت کی دا عادت مسئلہ دا لسرزو ندا کم یو مسئلہ خدا شو. او بیا اللہ پاک فرمائی چه خاوندان دی نزدیکت کئی خپل زیتا دا غین علاوه بل زیتا بزیادت او تجاوز نکی. بیا اللہ جل شانو دا قسمون مبارکی ارشاد فرمائی چې تاسو د نیکه نه کول په باره کې قسم مکول. قسم 3 قسمه دي یو یمین لغو دی دویم یمین غموس دی دریم یمین مناقضه دی. یمین لغو چې خلک یو کار چا کړی وي د پته نه چې ما دا کار کړی دی د خیال دی چې ما نه دی کړی قسم وکړ د خپل خیال ټیک دی خو حقیقت جدا دی دې ته یمین لغو وي. یمین مناقضه دی ته انسان قسمو کې سباله بزر او جنسم خامخا او روجه اوننی ولا دا یمین مناقضه دی د باندې کفاره رااله. او دریم یمین غموس دی. یمین غموس یو کار انسان کړي دی ورته یاد دی قسم کوي یو کار نه دی کړي ورته یاد دی چې ما نه دی کړي قسم کوي چې می کړي دی نو په دروغ قسم دا گناه کبیره ده د دې انجام جهنم دی. دنیا کې دې سزا نشته. یو صحابي حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د زوم دی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا غسر اختلاف راغی. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه قسم وکړ چې تاسو سره آینده د پاره زملاویګم نه به در سره خبرې کوم چې قسم وکړو مسلمان سره خبرې نه کول دا ګناه ده. او د صحابي په قسم وکړ الله پاک آیت نازل کړ تاسو د نیکه په پرې خودو قسمونه مکوئ. دې صحابي بیا خپل قسم مات کو داغي کفاره ورکړ. بیا مسله ایلا ذکر کیږي. ایلا
یو خاون قسم وکړي چې زه به دې کورواله ته نه نږدې کېږم په عدم قربان باندې قسم کول دې ته ایلا وایي. ایلا بیا څلور قسمه دي. یو سړي قسم وکړو چې زه به دې خپلې کورواله ته نه نږدې کېږم ټیم یې ذکر نه کړو. یو دویم یو سړي قسم وکړو چې زه به دې خپلې کورواله ته 4 میاشتې نه نږدې کېږم دا دویم قسم شو. او دریم یو سړی قسم وکړو زه به 5 میاشتې یا شپږ د 4 نه زیات یاد کړي د خپلې کورواله ته نه نږدې کېږم دریم صورت شو. او 4م صورت چې زه به د خپلې کورواله ته د 4 میاشتو نه کم وخت یاد کړي دومره وخت به نه نږدې کېږم مثال هفته به نه نږدې کېږم. لکه مثال اولنی 3 صورتونه د ایلا دي. ایلا شرعي مطلقا وقت دویم 4 میاشتو نه زیات او دریم 4 میاشتې او 4م قسم چې د 4 میاشتو نه کم یاد کړي لکه 4 میاشتې زیات یا 4 میاشتې یا مطلق وقت نو په دې صورت کې ایلا ده. کدی سړی نزدېکت وکړو قسم یې مات کو نو د قسم کفاره به ورکړي نور پیسې نشته. که د 4 میاشتو نه زیات وقت 4 میاشتې او یا د 4 نه کم یا مطلق وقت خو که قسم یې مات کړو صرف د قسم کفاره ورکړي نور پیسې نشته. یو مسله دا شو. دویم که د 4 میاشتو نه کم قسم کړو هغه وخت کې نږدې نه شو هغې نه بعد نږدې شو نو سم پې نشته قسم کې هم بدې شو او طلاق نه هم بد شو. دویم صورت دا شو. او دریم دا که 4 میاشتې یا 4 نه زیات قسم یې کړو یا مطلق وقت او په هغې کې د نزدېکت ونه کو نو یو طلاق باین به واقع شي ایلا سره نکاح به ختم شي. نو که دا ښځه خاوند بیا اوسېدل غواړي نوې نکاح به وتړي او که نه نزدېکت یې وکړو قسم یې مات کړو نو طلاق خو ونه شو خو البته د قسم کفاره به ورکړي نو دا ایلا شو. او بیا چې کومې زنانه داسې زنانه چې هغې ته خاوند طلاق ورکړو دا عدت تېروي او داسې زنانه ده چې هغې ماهواري راځي خاوند نزدېکت کړی دی او حامله نه ده آیسم نه ده صغیرم نه ده ماشومم نه ده چې ماهواري نه راځي زړم نه ده چې ماهواري نه راځي حاملم نه ده چې ماهواري نه راځي او غیر مدخول بهام نه ده چې خاوند وسله ملو شوی نه دي نو په داسې صورت کې به دا زنانه د طلاق عدت 3 ماهوارې تیری طهر کې به طلاق خاوند چې ورکي هغې نه بعد به دا زنانه یو ماهواري بیا ورپسې پاکي دویمه ماهواري بیا پاکي دریمه ماهواري او پاکي نو چې دریمه ماهواري تیره شي او پاکي راشي بس د دې زنانه عدت پوره شو اوس د دې خاوند سره تعلق ختم شو دې نه بعد به بل خاوند سره نکاح کوي د اول خاوند سره تعلق ختم. او که کومه زنانه آیسه وي بوډۍ یا داسې وي چې عمر کم وي ماهواري نه راځي نو د دې عدت بیا 3 میاشتې بیماری نه دی. کومه زنانه داسې چې غیر مدخول بها نکاح شوی د خاوند ملو شوی نه د طلاق ورکو په دې عدت نشته. او کومه زنانه داسې ده چې هغه حامله ده د ماشومانو بیماره ده نو په داسې صورت کې دې زنانه د پاره عدت دا ماشوم پیدا کېدل دي د دې ماهواري عدت بیا نه دی. دا مسله د عدت شو. بیا طلاق 3 قسمه دي. یو طلاق رجعي دي دویم طلاق باین دی او دریم طلاق مغلظ دی. دا مسله توجه سره ووري. طلاق رجعي خاوند ښځې ته الفاظ د طلاق ووایي یو پیرا یا 2 پیری
سړی ښځې ته وایي ته په ما باندې طلاقې یو پیری وي یا دوه پیری ته په ما باندې طلاقې دوه پیری وي نو د دې دا طلاق رجعي دی یا وتی ته په ما باندې په یو طلاق یا په دوه طلاق نو که یو یا دوا الفاظ وي یا عدد ورسره وي په داسې صورت کې دا طلاق رجعي دی خزه حراميږي نه البته صرف رجوع بکي طلاق رجعي د رجوع والا طلاق خاون وسره ملو شیا وسره د مینې محبت خبرو کې طلاق فی الحال ختم شو او خزه په نکاح کې پاتې شو البته که یو طلاق ورکړي سړي سره دو طلاق بقایا پاتې دي او که دوی ورکړي یو وسره باقی پاتې دي ځکه ټول طلاقونه درې دا طلاق رجعي دي دویم طلاق باین سړي ښځې ته په داسې الفاظ سره طلاق ورکړي چې الفاظ د جدایي او نیت د طلاق داسې الفاظ چې طلاق کنایي وته وي نو که داسې طلاق سړي لکه سړي ښځې مور کړه لاړه شه نیت یې دا چې ته په ما طلاق نو طلاق باین واقع شو د ښځې خاوند نکاح ختم شو نوی نکاح به د خاوند د ښځې سره تړي که نوی نکاح یې اوتړل واپس به کور ته راولي یو طلاق یې ورکړی دي دوه بقایا ورسره پاتې شي او که نه راولي دا ښځه د عدت تیرول نه بعد د بل خاوند سره نکاح کولی شي طلاق باین دی او دریم طلاق مغلظ دی طلاق مغلظ دی ته وایي یو سړی ښځې ته په یو مجلس کې ووایي ته په ما باندې طلاقې ته په ما باندې طلاقې ته په ما باندې طلاقې درې پیرې وي او یا په داسې الفاظ وي ته په ما باندې په دریو کانو طلاقې په لسو طلاقې په شلو طلاقې داسې وي درې طلاق الفاظ سره بیل یو مجلس کې یا په عدد سره ذکر کړ نو په دې باندې به واقع شي طلاق مغلظ طلاق مغلظ باندې نکاح ختميږي ښځه د ټول عمر د پاره حراميږي او ښځه چې حرام شوه نو که په یو مجلس کې ورکړل یوه کوټه کې ورکړل یو ورځ کې ورکړل یوه شپه کې ورکړل په یو میاشت کې ورکړل په یو کال کې ورکړل خو چې درې طلاق یې ورکړل ښځه حرام شوه د دې ښځې د دې خاوند سره باقی پاتې کېدل دا به زنا وي د دې ښځې د دې طلاق نه بعد د خاوند نه بچي راوستل دا به اولاد د زنا وي دا مسله د قرآن نه سنت نه اجماع نه قیاس نه دا ثابت ده څلور مذهب مسلمانان په دې مسله کې متفق دي چې درې طلاق چا ښځې له ورکړ دا ښځه حرامه شوه دا درې طلاقونه بعد د ښځې دې خاوند سره پاتې کېدل دا جایز نه دي که پاتې کېږي هغه به زنا کې پاتې کېږي حرام کې به پاتې کېږي دا به داسې لکه پردي سړي سره چې پاتې کېږي او که بچي دې نه پس پیدا شول د خاوند نه دا به اولاد د زنا شمار کېږي دا د څلور مذهب مسلمانانو مذهب دا دی او په دې مسله کې مخالف جانب ته غیر مقلدین وابیان شیعگان او قادیانان دي وابیان شیعگان قادیانان وایي چې سړی ښځې له درې طلاق ورکړل نو که په یو ځای ورکړ که جدا جدا خو په یو میاشت کې چې هر څومره ورکړ دا به صرف یو شمار کېږي اسم نشته همدغه ښځه د همدا خاوند اسم نشته درې طلاقو ته قرآن یو نه وایي درې وایي دی وایي نه یو دی دی آیت پسې رستو آیاتونه راځي چې درې طلاق چا ښځې له ورکړ خاوند دپاره اوسېدل د دې سره ناروا شو قرآن کې دا راځي رسته ته ویم خو په دې خلاف غیر مقلدین شیعگان او قادیانان د هغې مسله دا ده چې درې طلاق یو دی څلور مذهب وایي درې طلاق درې دي قرآن وایي درې دي صحابه وایي درې دي سنت وایي درې دي
د امت مسلمه اجماع او اتفاق وي درې دي عقلم خلق وي درې کاڼي وي لکه 3000 روپۍ د نه څوک ته 1000 روپۍ نه وي روغ سکه چې لیونی مته 1 روپۍ نه وي لیکن په دې خلاف شیعاګان قادیانان او غیر مقلدین وابیان اغوی وی درې یو دي دې مسله کې دي د قرآن نه خلاف دي په دریو طلاق سره چې ښځه طلاق شي د خاوند سره ژوند تېرول د دې ښځې حرام دي اوس که یو ښځه وایي چې زه هم د دې خاوند سره پاتې کېږم نو څه به کوي نشي پاتې کېدی که دا زنانه د بل خاوند سره نکاح کوي نو په الحال نکاح د بل سره هم نشي کولی 3 طلاق وشول هغې نه بعد به دا زنانه عدت تیر کی دا عدت تیرولو نه بعد دا زنانه به د بل خاوند سره نکاح وکړي بل خاوند به ورسره ملو شي او بیا چې هغه کله طلاق ورکو او د هغه نه هم فارغه شوه نو بیا که دا ښځه اول خاوند سره نکاح کوي نو بیا کولی شي خو کله چې کله اول خاوند نه عدت ختم شو دویم خاوند سره ملو شوه دویم خاوند هم ولا طلاقونه ورکړل او د هغه نه هم عدت ختم شو نو دا ښځه اوس اول خاوند سره نکاح کولی شي ځکه چې د اول خاوند نه بعد بل نکاح کړې ده دا مسله د قرآن نه ثابت الحمدلله په دې مسله باندې زموږ علماء غټ کتابونه لیکلي دي ټیم مختصر دي کنه په دې مې دلایل بیا ډېر ویل او د طلاق مسله کې الحمدلله څلور مذهب مسلمانانو سره کافی دلایل مختصرا یو د تویم حضرت حسن رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نوسی دی حضرت علی صاحب مشر زوی دی حضرت علی صاحب چې کله شهید شو نو مسلمانانو دي ځان له باچا مقرر که خبره ته خو وکړي چې باچا یا مقرر که کور ته راغی د بیبي او د هغې فاطمه نوم هغه بیبي وله مبارکباد ورکړ دی خفه شو دی ښځې له 3 طلاقه ورکړ د ده خیال دا راغی چې دا ماته وي چې ښځه چې پلار دې مړ شو چې د هغه په ځای باچا شو او د هغې خیال خپل دو چې ډېره عهده راته میلو شو تر مسلمانانو مشر شي مبارکباد په دې ورکړو خو د صحابي حسن رضی الله عنه د بیبي له 3 طلاقه ورکړل چې 3 یې ورکړل دو ولا بیا تحفه هم ولیږله جامې پیزار وغیره اسباب سامان یې ولولې هغې هغه اسباب واپس راولېږو او یو شعر یې ووي د هغه شعر مطلب دو دا تا چې ماله کومه تحفه راکړه دا ستا په نسبت ډېره کمه ده صرف ته مې پکار وې دا دنیا مې پکار نه وه بیا حضرت حسن رضی الله عنه فرمایل وایي که ما د خپل پلار او د نیکه نه نه وي اورېدلې پلار علی صاحب او نیکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم که د هغې نه مې اورېدلې نه وي چې 3 طلاقو سره ښځه حرامېږي نو ما به چرته هم ته پرېښې نه وي د نبی علیه السلام نوسي خپله ښځه په 3 طلاقو د ځان نه جدا کوي او نن سبا خلک ځان ته د قرآن او حدیث دعوهګیر هغې په 3 طلاقو ښځه نه جدا کوي دا دلایل ډیر دي خدای مختصر د واقع په صورت کې تاسو ته وایي نو 3 طلاق باندې ښځه حرامېږي نو فرمایي ويسألونك عن المحيض ودي تپوس کی ستانه پیغمبر علیہ السلام د حیض والا زنانه په باره کې چې هغې سره نزدېکت څنګه دي قلتو فرمایي هو اذن دا تکلیف دي فاعتزلوا النساء في المحيض تاسو ځان وساتئ د خاص نزدېکت نه په وخت د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو دې سره کوروالي مه کوئ حتی یطهرن تر دې پورې چې دې پاکې شي فإذا تطهرن هر کله چې دې پاکې شي فاتوهن پس تاسو نزدېکت کوئ د دوی سره من حیث امرکم الله باقی ځای کې چې په کوم ځای کې تاسو الله پاک اجازت کړی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین بشک الله پاک من ساتي د توبه وستونکو سره او ويحب المتطهرین او من ساتي د پاک حاصلونکو سره
نساؤکم ستاسو بیبیانی حرث لکم ستاسو دا پارا پٹی دی ستاسو دا بچو دا پارا دا پٹی دی فاتو حرثکم پس تاسو را تکوی دا غقبل محل دا پٹی تا الناشئتم پکم صورت کی چیز تاسو خوخوی وقدمو لانفسکم و تاسو وڑان دکی دا غقبل زان دا پارا نیکی واتقوا اللہ تاسو یریگی دا اللہ نا وعلمو تاسو پیش انکم ملاقوه چی بیشک تاسو بدا اللہ پاک سر ملاقات کوئی وبشر المؤمنین و تزید ورکا پیغمبر علیہ السلام و مومنان تر جنت ولا تجعل اللہ غردتا لایمانکم او تاسو مگر زوی لفظ دا اللہ نم دا اللہ حدب دخپلو قسمنو ان تبرو دا جی تاسو بنیکی نکوی وتتقوا تقوى بنكوي وتصلحوا بين الناس واصلاح بنكوي پما بين دخلكو کی والله سميع عليم الله پاک اوریدن کیو پید استاسو فعال باندی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسی تاس الله پاک په یمین لغو باندی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لیکن نسبت تاس الله پاک په قسمونه چکړي استاسو زړونو والله غفور حليم الله پاک بخون کیو صبرناک ذات دی الذين يقولون من نسائهم دا کسان دا پارا چغ ایلا کی دا قل بی بیان سرا تربس و اربات اشهر انتظار بکی سلور میاشتی فین فاؤ فین اللہ غفور الرحیم کچر دی وفا اکڑا پا دا قل ایلا باندی نو پس یقین اللہ پاک بخون کی مہربان دی فین آدمت طلاقا کچر دی ارادر طلاقوا فین اللہ سمیع علیم پس بشک اللہ پاک اوریدن چوپی دی والمطلقات او مطلقی زنانی طلاق پر کریشوی زنانا یتربصن بانفسن ثلاثه قروء دی بے انتظار کی پخپل زانونو باندې درې قرئ مراد لفظ حیض ولا يحل لهن او حلال ندید دی زنانو د پارا ان یکتمن چی دی پټ کی ما غبچی یا ماهواری خلق الله فی رحمهن چلا پاک پیدا کړی دی پر رحمونو کی ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کچر دی وی په الله پاک باندې پر ذاخرت باندې ایمان لرونکي وبعولتهن خاوندان د دې زنانو حق بردین ډیر حقدار دی پر رجوع کول په صورت د طلاق رجعی کی فی ذلک پدی صورت کی ان ارادو اصلاحا کچر دا خاوندان اراده لري د اصلاح د خیر خواهه ولهن مثل الذي او د دې زنانو د پاره په دې خپل خاوندانو باندې ولهن مثل الذي عليهن او د زنانو د پاره په خپل خاوندانو باندې مثل الذي پشان د حق تی چې د خاوند عليهن په دوی باندې بالمعروف د شریعت مطابق وللرجال عليهن درجه او د خاوندان د پاره په دوی باندې درجه ده الله عزيز حکیم او چتوال د خاوند په خزبان دي والله عزيز حکیم الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی الطلاق مرتان فمخی رکو کم دا طلاق مسئلہ پدی رکو کم دا طلاق مسئلہ ذکر کی پدی رکو کی دا طلاق دری تعداد ذکر کی دو طلاق رجعی او دریم طلاق مغلظ الطلاق مرتان الطلاق تطلیقتان یا اثنتان دو طلاق دا رجعی دی یو طلاق خزیل ورکو رجعی دویم طلاق ورکو رجعی خوچ دریم ورکو او دا خزا مدخول بهاوا نو دی خزی دا پار دا دی خاون سر پاتی که دل جاید نگی البته یو مسئلہ بلدا خزا دا سیوی چاگی سر خاون ملو شوی ندی صرف نکاح شوی دا او خاون والا یو طلاق ورکو اوس دا خزه په دې خاون باندې په دې یو طلاق سره باین شو ځکه د غیر مدخول بها د پاره یو طلاق رجعی باین دی نو دا خزه باین شو که خاون و سره وخت تیری او یو ځای کېدل غواړي نو نکاح تجدید بکی نکاح باندې وتړي او کنه نکاح یې کړی ده او درې طلاق په یو ځای ورکړل نو مسله بیا مغه ده چې دا خزوا بل خاون سره نکاح کوي تبل خاون سره ملاوي کی با هغه بیا طلاق ورکی بیا با عدت تیری هغه نه بعد دی اول خاون تراتلیش یو زنانه داسې ده چې وای د خاون نزان خلاصوما تا خاون دی مال طلاق راکی نو شریعت دی تبیا اجازت ورکی چې هغه تخلع وي
دا ښځه به خپل خاوند ته مهر ورکي او خاوند به دې له طلاق ورکي. دا طلاق بالمال دی. خاوند به دې له طلاق ورکي چې خاوند کله مهر واغېستو دا خلع دا طلاق باین دی، دا به د خاوند نه جدا شي. بیا که د اختلاف وجه د ښځې غلطي وي نو بیا دا مهر دا خاوند اخیستی شي، او که د اختلاف سبب د ښځې غلطي نه وي بلکې د خاوند غلطي وي نو بیا د خاوند دپاره مهر اخیستل جایز نه دي. که غلطي د خاوند نو بیا دی دا مهر ولې اخلي، او که غلطي د ښځې نو خاوند نه ځان جدا کوي نو بیا دا مهر خاوند اخیستی شي. بیا چې کله اختلاف راغی نو پکار ده چې دوه کسان مشران د دواړو جانبو کښېني اختلاف ختم کړي. نو که نه ختمېدو او د دوی په جدایۍ کې دوی ته فایده ښکارېده جدا ده چې ګناه پکې نشته. خو که مثال دوه طلاق او شو طلاق رجعي دي او خاوند والا دریم طلاق هم ورکو نو بیا د دې ښځې د دې خاوند سره وخت تېرول جایز نه دي. بل خاوند سره نکاح وکړي، بل خاوند ورسره ملو شي، بل خاوند ورله درې طلاق ورکړي، عدت پوره شي او د هغې نه بعد د اول خاوند ته راځي نو دا ول راتې شي. دا مسله ذکر کېږي. بیا چې کله طلاق رجعي ورکو او دا ښځې دا خاوند وایي زه ورته رجوع کول غواړم نو که د اراده را ساتلې رجوع دې وکړي او که اراده یې د ساتلو نه وي نو د جاهلیت د زمانې په شان دې ښځې له خالي تکلیف نه ورکړي، بیا دې خوشي کړي ځي دې بل چا ته به نکاح وکړي. نو الله جل شانو فرمایي الطلاق مرتان، تعداد د طلاق رجعي دا دوه دي. فامساکم بمعروف، پس لازم دی پتاسو باندې د دې ښځو ساتل شریعت مطابق چې رجوع ورته وکړي طلاق رجعي نه بعد، او تصریح باحسان یا خوشي کول د دې په ښې طریقې سره. طلاق رجعي مو ورکړي دي نزدېکت ورته مه کوئ، خوشي کوئ یا نزدېکت ورته وکړئ خو ویې ساتئ. ولا يحل لكم ندي حلال ساز پاران تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، دا چې تاسو واخلئ د خپلو ښځو نه هغه مهرونه چې تاسو ورکړي دوی ته په صورت د طلاق کې. نو چې طلاق مو ورکړه مهر ترې نه مه اخلئ. الا يخاف الا يقيم حدود الله، مګر که دا ښځه خاوند دواړه یریږي چې دا دواړه به قایم نه کړي د الله پاک حدود او خلع وکړي دا خاوند دې ښځې سره. فإن خفتم پس که چېرې تاسو یریږئ الا يقيم حدود الله چې دا ښځه خاوند به قایم نه کړي حدود د الله پاک، فلا جناح علیهما پس نشته هیڅ ګناه په دې ښځه خاوند باندې فیما په هغه مال کې افتدت به چې دا ښځه فدیه ورکړي په هغې باندې مال ورکړي ځان ته آزاد کړي. تلک حدود الله، دا حدود د الله دي، فلا تعتدوا په دې تجاوز مه کوئ. ومن يتعد حدود الله، چا چې تجاوز وکړو په حدودو د الله باندې فاولئک هم الظالمون، دا کسان ظالمان دي. فإن طلقا پس که تر طلاق ورکړي دې خاوند دې ښځې له دوه طلاقو نه بعد دریم طلاق فلا تحل له، نو حلال نه ده دا ښځه له د دې خاوند دپاره من بعدو پس د دې دریم طلاق نه حتی تنکح زوجا غیره تر دې چې دا نکاح وکړي نزدېکت وکړي د بل خاوند سره. نو ګوره قرآن وایي دریم طلاق یې ورکړو خاوند دپاره حلاله نه ده. فإن طلقها پس که چېرې دې دریم خاوند هم له طلاق ورکړو فلا جناح علیهم هېڅ ګناه نشته په دې ښځه خاوند باندې تراجعه چې دا دواړه نوي نکاح وتړي. ان ظنا یقیما حدود الله، که چېرې دې دواړو خیال چې دا به قایم کړي حدود د الله. وتلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، او دا حدود د الله دي چې بیانې الله پاک دا لقوم یعلمون دې قوم دپاره چې هغوی پوهېږي. واذا طلقتم النساء، هر کله چې تاسو طلاق رجعي ورکړه خپلو بیبیانو ته فبلغنا اجلهن، پس دې نږدې شو خپلې نیټې د عدت پوره کېدو ته. فامسكوهن بمعروف، نو تاسو ته اختیار یا اوساتې دوی لره په نیکۍ سره رجوع ورته وکړئ. او سرحوهن بمعروف، یا تاسو رخصت کړي دي په ښې طریقې سره. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، او تاسو مه بندوئ دوی لره
د پاره د zarar نیول چې تجاوز کی په دی باندې ظلم پیو کوي ومن يفعل ذلك چاچو کو دا کار فقد ظلم نفسه نو دا ظلم دو کو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او تاسو منی سي آیتون د الله پاک په ټوکو باندې وذکروا نعمت الله طلاق واقع کی په ټوکو کوم یو سړی وی دا ما ټوکې کولی ما خذل طلاق ورکو یو سړی وی دا می غپ لګو یو سړی وی ز پزان نیم پیشي وی یو سړی زما دماغ کارونه کوم طلاق ورکو نو الله پاک فرمای په آیتون د الله پر ټوکې مکوي طلاق واقع کیږي دا طلاق سم مټی نه د چې دا خلق په مینه کې ورکي دا طلاق خلق په غوسه کې ورکي په غوسه کې طلاق وشو اختلاف کې طلاق وشو دماغ کارونه کې طلاق وشو نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد درې سيزونه داسري چې پاره کې غبم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي الطلاق والعتاق واليمين یو قسم دی یو عتاق بلا مزادول دی بل هغه طلاق دی دا باز قات کې دا ډرامو فلمونو کې دا خلک یو بل طلاق ورکي او بیا وی دا مو غپ لګاو نو غپ نه کیږي که خځه خاون وي خځه جدا شو اگر چې دی په غپ کې ورکړي او دې کې بیا چا پسې ګرځي مچ څوک براته وي چې یو دیو بس قصه خلاص شو اخرت هر مسلمان منی ځان له اخرت نه تبا کوي کچا ته مسله پیښه شو دریو طلاق چې خاوند درې طلاق ورکړي دي نو خپ آرام سره بیا مور پلار کړی او خپل جن الته تیروي خاوند سره تاسو وخت تیرول حرام دي مسله می درته وکړه باقي عمل کول اوریدونکو کار دي الله پاک آیاتونو په ټوک نیول داري چې څوک چې درې طلاق یو دي دا الله آیت پسې ټوکی دي الله وی درې دی وی یو دي دا ټوکی الله فرمایي ولا تتقوا آیات الله هزوا تاسو من سي آیاتون الله پاک په ټوک باندې وذکروا نعمت الله تاسو یاد کی نعمت الله پاک علیکم چې کړی دی پتا سو باندې او ما انزل علیکم من الكتاب الحکمت یعدکم به او چې الله پاک نازل کړی پتا سو باندې کتاب او سنت الله پاک نصیحت کی تاسو په دې باندې واتقوا الله تاسو یریږئ د الله نه وعلموا تاسو فیش ان الله بكل شيء علیم بشک الله پاک پارچی باندې پیری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مخکې رکوع کې د طلاق مسله ذکر شو او په دې مسله کې په دې رکوع کې د طلاق مسله ذکر کیږي شان نزول د دې آیاتونو داسې یو صحابي دی دا خپل بیبي سره اختلاف راغی او طلاق او تورک طلاق رجعي د دې زنانا رور دی حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه هغه قسم وکړ چې دی خاون سره باقی ته نور وخت نه تیرې خور دې قسم وکړ الله جل شانو آیت نازل خزه خاون په خپل رضامندۍ باندې طلاق رجعي نه بعد وخت تیرې نو بل څوک ته مداخلت نه کوي خزوی دی خپل خاون سره ز وخت تیروم اگر چې طلاق رجعي ورکړي یو یا دوه ورکړي درې نه ګوري درې نه بعد اجازه نشته یو یا دوا او خزوی باقی دی خاون لازم وو سره تیروم بس ټیک تا اولیاء دې په منځ کې مداخلت نه کوي چې څوک په الله او په آخرت ایمان لري مداخلت دی الله پاک فرمایي نه دی او بیا مسله د رضاعت ذکر کیږي خزه خاون خپل بچیلا دو میاشتې دو کاله په بور کې حولین کاملین که پوره مدد رضاعت سره ترسي او کنه وی لګ وخت ورکو نو په مشورې سره د 2 کال وړاندې خپل بچی د پيو نه کټ کول شي دې مسله کې اختلاف دی مدد رضاعت د جمهور فقهاو پرځ باندې 2 کال دي ماشوم جنې الګ د مور په 2 کال خوړی شي زیات نه زیات امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي مدد رضاعت د ماشوم د پيو خوړل 2.5 کال ده امام ظفر رحمت الله علیه فرمایي وای مدد رضاعت د ماشوم د پيو خوړل د 3 کال ده نو په دې مسله کې د دې فقهاو اختلاف دا بنا پر دلایل دي او د دې مسلې خلاف د غیر مقلدین مذهب دادي چې د مدد رضاعت د بار اس قسم ټیم معلوم نه دي
که یو سړی د 80 کالو دی او د یوې زنانه پی یې وخوړل د دې زنانه د 80 کالو والا سړی وی زوی شو یو سړی بوډا دی او د یوې زنانه پی یې وخوړل وی دا بوډا یې زوی شو دا د غیر مقلدینو مذهب دی ټول کتابونه د دوی لیکلي دي ځکه دوی په نس باندې مدت د رضاعت مقرر نه ده یو سړی د خپلې ښځې پی یې وخوړل وی دا سړی یې زوی شو الله پاک دې رحم وکړي نو یو طرف ته فقها دی او بل طرف ته دوی دي فقها وی 2 کاله 2.5 کاله 3 کاله بس ځکه دغه وخت ماشوم د پيو غټېدو خوراک هغه پی دی خو دوی وی چې نه که ماشوم ډوډۍ هم خوري غوښې هډوکي هم خوري هر څه خوري خو چې د زنانه پی یې وخوړل وی دا پی د دې زنانه د دې سړي دپاره دا وی زوی یې شو نو چې دا پی وخوړل دا زوی کېږي خو مذهب د غیر مقلدینو دا بنا په خواهشاتو دی بنا په دلایلو باندې نه دی بیا چې کومه ښځه داسې وي چې خاوند یې وفات شي چې خاوند وفات شي دا ښځه به د خاوند د وفات نه بعد او حامل هم نه وي مدخول بها وي خاوند ورسره نزدېکت کړی دی او حامل نه وي بچی په ګېډه نه وي نو دا زنانه به د خاوند په کور باندې 10 ورځې 4 میاشتې خفګان تېرېږي چې به سره سڼ رانجه وغیره نه کریزي نه لګي او که نه حامل وي بچی په ګېډه باندې وي نو بیا وضع د حمل د دې هغه موده د عدت پوره کېدو ده کله چې دا زنانه خاوند وفات شوي دي نو په دې وخت کې مسلمانانو ته الله پاک فرمایي چې تاسو په دې وخت کې د زنانه سره د نکاح خبرې نه کوئ البته اشارو کې خبره کول یا پزړه کې پټه اراده ساتل دا جایز دي اشاره کې پټه خبره کول چې ستا خو ځواني د الله تعالی دا غینه خرشته درکې دا څه خبره کول یا پزړه کې اراده چې عدت پوره شي نکاح پیغام بولېږم نو دا جایز دي او کله نکاح تذکره کوي یا د عدت په دوران کې نکاح کوي نو قران کریم کې الله پاک فرمایي دا ناروا دي دا مکوي اگر چې زمونږ عمران خان صاحب د اوسنۍ شیعګڼو سره چې واده کړی دي نو د مخکې میړو د نکاح د ختمېدو نه بعد د عدت په دوران کې نکاح کړی دی د قرآن مخالفت یې کړی دی عمران خان چې د اوسنۍ شیعګڼې پیرې سره واده کړی دی د دې پیرې د مخکې میړه نه عدت روانو نکاح یې ورسره کړی ده قرآن کې الله وایي مه کوئ د کړی ده بیا هم زمونږ خلک عمران خان صاحب ډېر ښه سړی دی بس الله دې ورسره آخرت کې په جهنم کې وځای پاسو چې ته وې ښه سړی دی زمونږ علما خو وخت دي نیکان خلک مخ وخت دي ځکه جنت والا خلک دي او چې څوک وي چې نه دا شی مخ وخت دي بس الله دې ورسره آخرت کې پاسې نور بس وایي نو فرمایي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او هر کله چې تاسو طلاق ورکړئ خپلو بیبیانو ته فبلغنا اجلهن پس دی ورسیږي خپل نیټې ته نزدېکت وشي فلا تعدلوهن پس تاسو مه منع کوئ دي ښځو لره ان ينکحن ازواجهن چې دې نزدېکت کې ملو شي د خپلو خاوندانو سره د طلاق رجعي نه بعد اذا تراضوا بینهم بالمعروف هر کله چې خوشحالي په خپل منځ کې شریعت مطابق ذلك يوعظ به دا نه چې دا چې تاسو دې منع کوئ په دې باندې تاسو نصیحت کولی شي من هغه چاته منکم ستاسو نه من کان منکم هغه څوک چې ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر او ورځ د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم دا نه منع کول پاکون کې ساده پاره تھرو ډیره پاکه سبب دی والله یعلم انتم لا تعلمون او الله پاک پیږي حال دار چې تاسو نه پیږي خځه خاون خپل منځ کې رضا ده چې وخت تیر کی اولیاء یې منع کی نو چې دې یې منع کی خامخا به سبا د زنانه په ګناهونو کې مبتلا وي بیا په د مور پلار د اولیاء مجرمان وي نو وخت تیرول د خاون سره طلاق رجعي نه بعد جایز دي چې جایز دي نو منع کوي تاسو ما والوالدات يرضعن اولادهن او مین دی یرضعن دی بپی ورکی اولادهن خپل بچو ته حولین کاملین پوره 2 کاله لمن اراد ان يتم الرضاعه هغه مین دی چې پوره کول غواړي اراده چې اراده ان يتم الرضاعه چې دی پوره کی رضاعت موده وعلى المولود لو رزقهن او په بلار باندې رزق د دې مور پلار د دې رزقهن د دې زنانو د دې په ورکون کې یعنی د دې مور رزق دی وکسوتهن جامع دی بالمعروف د شریعت مطابق د وس مطابق لا تكلف نفس الا وسعها نبشي مکلف کول یو نفس مگر داغي د وس مطابق خاون مالدار دی خرچه به ډیره کوي خاون غریب دی خرچه به کم کوي
لا تضار والدة بولدها ضرر بنشي ورکولی مور تا په بچی باندې ولا مولود له بولدی ضرر بنشي ورکولی پلار ته په بچی باندې وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې په شان د دین فقط سړی مړ شو وارثان به د دې زنانه هغه خرچو کپڑے برداشت کوي فین اراده کچره خدخاون اراده لري په سوال د ماشوم د پيو کټ کولو وړاندې د 2 کلونو نه ان ترادو منو ما په خپل منځ کې پر ځامندې سره وتشاورن په مشورې سره فلا جناح علیهم اس ګناه نشته په دې دواړو وین اردتم ان تسترجعوا کچره تاسو اراده لري چې ماشوم د پاره پيو د پاره زنانه اونسي اولادکم رضاعت د پر رضاعت باندې زنانه بلونه سی اولادکم د خپل بچو د پاره فلا جناح علیکم اس گناہ نشته په تاسو باندې اذا سلمتم اتیتم بالمعروف کله چې تاسو سپاری دي زنانو ته د دې هغه اجرت شریعت مطابق واتقوا الله تاسو یریږئ د الله نه وعلم تاسو پیشن الله بما تعملون بصیر چې بشک الله پاک تاسو به عمل باندې لیدونکي والذین يتوفون منکم هغه سړي چې وفات شي تاسو نه ويذرون ازواجا دي پری دي بزرگ بیبیان يتربصن بانفسهن دی به انتظار کی په خپل ځانونو 14 اشهر و 10 لسرز سلور میاشتي فیدا بلغنا جلهن فسر کر چورسیږي دا زنانه خپل نیټي پوره کېدو تا فلا جناح علیکم اس گناہ نشته پتا سو باندې فيما پاس کې فعلنا فی انفسنا بالمعروف چې کوي دا زنانه دا کونډي خپل ځانونو باره کې شریعت مطابق والله ما تعملون خبير الله پاک تاسو په عملو باندې خبردار دی ولا جناح علیکم فيما عرضتم به اس گناہ نشته پتا سو باندې کړه هغه څه کې چې تاسو اشاره کی باغی باندې من خدمت النساء پیغام د نکاح د کونډو ته او کننتم فی انفسکم یا تاسو پټوي اراده د نکاح په خپل زړونو کې علم الله پاک پیږي انکم تذکرونهن چې یقینا تاسو به ذکر کې دي زنانو ته پیغام د نکاح د عدت په دوران کې ولکن لا توعدوهن سرا لیکن تاسو دې سره وعده د نکاح کې پټي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دې ته وینا کې شریعت مطابق ولا تعزموا عقدة النکاح او تاثیر ادم کې د تړلو د نکاح حتی تر دې پوری یبلغ الکتاب اجل چې ورسیږي دا زنانه خپل نیټي پوره کېدو ته وعلم تاسو پیژن الله يعلم ما في انفسكم چې الله پاک پیږي په سبانه تاسو په زړونو کې دي فاذروا پس تاسو ځان بچ کې د ارادو د نکاح د عدت په دوران کې وعلم تاسو پیژي ان الله غفور علیم بشک الله پاک بخون کی او بردبار ذات تی لا جناح علیکم طلقتم النساء مخکم د طلاق مسله بیا طلاق مسله ذکر کیږي نه پد کار دی نکاح یو سړی خځه سره او تړلا او دې طلاق ورکه دا سلو صورتونو باندې مسله مشتمل ده نکاح وکړه مہر مقرر کو یا نکاح وکړه مہر مقرر نکو بیا چې نکاح او تړلا غینه بعد خاون ملو شوی دی یا خاون ملو شوی نه دی نو که نکاح وکړه او خاون ملو شوی نه دی مہر یې مقرر کړی دی نو دا ټول مہر نیمه به دی خځې له ورکوي او که نکاح وکړه خاون ملو شوی نه دی لیکن مہر مقرر کړی نه دی نو په دا صورت کې به دی خځې له جوړه نیم کپړې متعه ورکوي دو صورت شو دریم نکاح وکړه مہر مقرر کو خاون ملو شوی دی او طلاق ورکو ټول مہر څومره مقرر کړی دا غوړ ورکی نکاح وکړه مہر مقرر کړی نه دی او خاون ورسره ملو شو او خزل طلاق دا غینه پس ورکو نو د دې زنانا همزول د دې د خاندان چې څومره جنکه وادری داغي څومره مہر راضی داغي پاندازه مہر مثل بدی خزل ورکی سلور صورت بیان شو او بیا الله جل شانه فرمای ک زیات ولا ورکوي دا خزل طلاق نه بعد هم سیده بهتر ده او کدا خزه او تماف کول کی بهتر ده دی خوخه ده او بیا تاسو د منځونو خیال وساتئ چې هغه منځونه کې بهتر منځ خاص منځ هغه درمیانه منځ چې هغه د مازیګر دی او بیا چې کله تاسو د یره د دشمن په حالت کې نو په هغه وخت کې تاسو زمانځ توجه پوره قبله ته نیوي خیر دی او کله د قبله امن وی نو په دا صورت کې په قبله ته بیا تاسو منځ کوي الله یاد کی او ابتدایي حکم د طلاق مسله دا خاوند د وفات مسله چې خاوند کله وفات شي
د وفات نه بعد زنانه با د خاوند په کور باندې یو کال خفګان تیری دا آیت دا مسله منسوخ شوې ده مخکې تیر شو چې لس ورځې څلور میاشتې به تیری هغه ناسخ یو کال به تیری دا مسله اوس منسوخ شوې ده نو الله جل شانو فرمایي لا جناح علیکم اس گناہ نشته په تاسو باندې طلقتم النساء که چېرې تاسو طلاق ورکړئ خپلو ښځو ته ما لم تمسوهن تر کومې تاسو دې ته ملو شوي نه دي سره او تفریدوا لهن فریضه یا تاسو نی مقرر کړئ د دوی دپاره مهرونه ومتعوهن على الموسع او متعور کی دویتا على الموسع قدر په مالدار باندې هغه وس مطابق وعلى المقتر قدر او په غریب باندې هغه وس مطابق متاعا بالمعروف دا متعور کول دا جامع ورکل د شریعت مطابق بوي حقا على المحسنين دا لازم دي پنیکانو وان طلقتموهن کجر تاسو طلاق ورکړئ خپل ښځو ته من قبل ان تمسوهن وړاندې دي د نزدېکت نه وقد فرضتم لهن فريضه او حالدار چې تاسو مقرر کړی دي دپاره مهر فنصف ما فرضتم پس تاسو باندې لازم دي نیم مهر الا يعفونا يعفو الذي بيده عقدة النکاح مگر دا کدا خاوند ان يعفونا کدا خذا عفو کی چې ناخلم دوانیمم او يعفو الذي بيده عقدة النکاح یا عفو کی هغه سړی چې داغه پلاس کې اختیار د نکاح یې ډیر مهر ورلور کی خاوند وان تعفو اقرب للتقوى دا چې تاسو عفو کې په خپل منځ کې دا ډیر نږدې تقوا ته ولا تنسوا الفضل بينكم او تاسو مه هېروئ الفضل بينكم نیکی کول په خپل منځ کې ان الله بما تعملون بصير بشک الله پاک تاسو په عمل باندې لیدونکی حافظوا على الصلوات تاسو حفاظت وساتئ د منځونو والصلاه الوسطى خصوصا د مازیګر د مانځو وقوموا لله قانتين او تاسو درېږئ الله پاک ته په منځونو کې عاجزي کوونکي فإن خفتم پس که چېرې تاسو یریږئ د جهاد په دوران کې یا د دشمن نه یا د درنده نه فرجالا پس تاسو منځ کې په ولاړه باندې او رکبان یا په سورلۍ باندې فاذا منتم پس کله چې تاسو په امن باندې شئ فاذكروا الله پس تاسو یاد کړئ الله پاک کما علمکم ما لم تكونوا تعلمون لکه ځکه چې تاسو علم درکړي دا غسې تاسو د هغې علم نو والذین توفون منکم هغه خاوندان چې وفات شي ستاسو نه ویذرون ازواجا دوی پرېږدي بیبیانې وصیة لازواجهم پکار د چې دی وصیت کې د خپل بیبیان دپاره متاعا الى الحول غیر اخراج چې دی ته متعور کولی شي خوراک خرچول کولی شي تر یو کال پورې بغیر د ویستلو یعنی یو کال به دا ښځه خاوند په کور باندې خفګان تېري ابتدایي مسله وه فإن خرجنا که چېرې دا زنان اوځي فلا جناح علیکم هېڅ ګناه نشته په تاسو اولیاو باندې فیما په هغه څه کې فعلن فی انفسهن من معروف چې دا کوي د خپل ځان په باره کې شریعت مطابق والله عزیز حکیم الله پاک غالب حکمت والا ذات دی وللمطلقات او د مطلقو زنانو د پاره متاع بالمعروف جوړ نیم کپړې یعنی مطابق شریعت مطابق حقا علی المحسنین متقین د حق دی په متقانو باندې کذالک هم دارنګي یبین الله لكم الله پاک بیانې تاسو د پاره آیات خپل آیاتونه لعلکم تعقلون د پاره دي چې تاسو عقل نه کار واخلئ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت په مخکې رکوع کې د جهاد متعلق مسله ذکر شو هغې نه بعد د زنانو د طلاق مسله ذکر شو اوس بیا د جهاد متعلق ذکر کیږي واقعا داسې وه یو علاقه وه چې د هغې نوم دراوردن و یا قوم د ذوالکفل علیه السلام یا قوم د حزقیل علیه السلام مختلف اقوال پکې علماو لیکلي دي چې د دې خلکو تعداد او یا زره یا سلویخ زرا یا دیر زرا یا لز زرا یا اته زرا یا سلور زرا دا شپږ اقوال پکې علماو لیکلي دي دومره خلکو د دې بادشاه دوی ته وی راځي جهاد لزو دوی وینا کوم علاقې ته مونږ جهاد بوځي هلته وبا راغلی ده چې وبا هلته نه ختمه شي بیا به مونږ جهاد لزو الله جل شانه په دوی باندې وبا په دغه ځای باندې راوسته دي ټول مړه شول اتر واجبات په دې ځای باندې حزقیل علیه السلام پیغمبر راتغه د الله نه سوال وکړ دا قوم الله پاک را ژوندي کو نو الله جل شانه دغه واقعات ذکر کړي چې د دشمن د مقابلې نه یریدل چې مړه بشو الله په خپل کورونو کې مړه کړ او بیا الله پاک د صدقې فضیلت ذکر کړي چې تاسو صدقه کوئ الله پاک به تاسو له هغې ډېرې بدلې درکړي
الله پاک ورکون کې دي څوک چې صدقې کوي، اخیستون کې او بندون کې دي چې څوک صدقې نه کوي. نو د سخی انسان مال الله ډېری او د بخیل انسان مال الله پاک کموي. او بیا الله پاک د بنی اسرائیل د جماعت واقعا ذکر کوي. موسی علیہ السلام په میدان تیغ کې د بنی اسرائیل سره هغې نه بعد وفات شو. هغې نه بعد یوشع ابن نون علیہ السلام راغی میدان تیغ نه ووتل. بیا وروستو یوشع ابن نون علیہ السلام د وفات نه بعد حزقیل علیہ السلام د دوی پیغمبر شو. هغې نه بعد الیاس علیہ السلام، الیسا علیہ السلام. لیکن دی بنی اسرائیل مخالفت ډیر زیات د پیغمبرانو شروع. الله پاک په دې باندې عمالقه بادشاہ جالوت مسلط کو. چې جالوت په مسلط شو دی باندې حمله وکړه، دی نه وینځي غلامان جوړ کړل او د دې بیت المقدس هغه د سارو د پاره غوجل جوړ کړ، هغه کې سارو تړل د بیت المقدس توهین او بے ادبی وکړ. یو زنانه و حامله و، د هغې بچی پیدا شو. هغې دې بچی له نوم کېښود شمویل او بیا د تورات لوستلو دپاره علماو ته ولېږه. الله جل شانهو دې ته نبوت ورکړ چې نبوت یې ورته ورکړ. دې بني اسرائیلو د شمویل علیه السلام ته وي چې ته موږ ته یو بادشاه مقرر کړه چې موږ د عمالقو سره جهاد وکړو. هغې په موږ باندې زیات ظلمونه کړي دي چې کله د هغې نه خلاص شو چې د هغې سره مقابله وکړو. شمویل علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو به داسې وګورئ جهاد ونه کړی شي. وی نه موږ کوو. وی ښه الله جل شانهو به تاسو له بادشاه مقرر کړي. دې بني اسرائیلو به چې کله په کوم ځای باندې حمله کو دي سره یو صندوق په کې د موسی علیه السلام پړې او همسا و د هارون علیه السلام پګړې او برکات پکې او تبرکات چې په کوم علاقه به حمله کوله هغه علاقه به دې فتح کوله. نو چې کله جالوت په دې باندې حمله وکړه نو جالوت هغه صندوق ځان سره یوړو. چې صندوق یې یوړو جالوت بادشاه ته الله رب العالمین دا صندوق ناڅاپه راوستو. نو چې کوم کلي ته به وړو هغه کلي والا خلک به هلاک کېدل. تر دې چې جالوت بادشاه مجبوره شو او هغه صندوق په دوه غوانو باندې بار کو او هغه غوان را وشړل. الله پاک فرشته راولېږله او فرشته راتله او فرشتو غوان را شړل. اخر دا چې دې ځای کې یو سړی و چې هغه دوبي و یا ساقي و، خلکو له به اوبه راوړي او ډېر غریب سړی و یا رنګساز و. د هغه نوم طالوت و. د هغه په دروازه باندې هغه صندوق راورسېدو. شمویل علیه السلام دوی ته ویل ستا دپاره الله پاک بادشاه مقرر کړ. دوی وی زمونږ بادشاه خو د ده نه موږ ډېر حقدار یو ځکه دا غریب دی موږ مالدار یو. الله جل شانهو وفرمایل چې دوی ته وایي دا بادشاه ستاسو د بادشاهۍ دپاره اهل دی، عالم هم دی، علم هم ورسره شته. طالوت او بهادر او بادشاهۍ لحاظ سره برابر هم دی. لہذا طالوت په نگرانۍ کې 80,000 کسان یا 80,000 بني اسرائیل تیار شو د جالوت مقابلې دپاره. د کسان مقرر کړه روان شو په لاره باندې راځي. دوی ته وی ګوره په لاره باندې امتحان نازي او غټ نهر دی، نهر اردن. خیال به کوي د هغې نه به اوبه نس کوي او کسکې نو په یو چونګ باندې څکلی شي ډېرې به نس کوي. دی په لاره باندې را روان خود تږي شوي ټول کسان اوبو ته کار وي. اوبې څکلې تر دې پورې 313 کسان پکې پاتې چې هغې یا اوبو نسکلي یا لږې وسکلې. چې چا اوبه لږې وسکلې یا ونسکلې هغه په دریاب باندې پورې وتل او چا چې ډېرې وسکلې هغه غځې پاتې شو. جالوت بادشاه سره مقابله ده. د جالوت د بادشاه د لښکر تعداد 100,000 دی او د بني اسرائیلو د شمویل علیه السلام او د طالوت بادشاه د لښکر تعداد 314 پاتې شو. په دې لښکر کې داود علیه السلام موجود دی. داود علیه السلام د خپل پلار سره د خپلو 6 یا 7 رونو سره روان دي. په دې رونو کې کشرو په لاره باندې داود علیه السلام ته کاڼ وي چې موږ راوالي. داود علیه السلام ځان سره 3 کاڼي راواخیستل. چې کله مقابله شروع شو جالوت بادشاه تکبر سره مخکې راغی. داود علیه السلام ته ځلې مقابلې ته راوځم. هغه وی ته خو ماشوم غوندې ډېر سپک نظر یې وکړو. وایي تا خو دا کاڼي راغشتي دي داسې معلومیږي لکه یو سپی پیولي. داود علیه السلام ته په اس باندې سورو ورته وفرمیل او زما مقابله د سپي سره ده.
پدی صورت کی داود علیہ السلام کانی باند اللہ نو ماغشت چو گزارو کو پا تندی باندی جالوت او لگی دو او دا تندین اشاد طرف تا کانی اوتو داغ طریقے سر جالوت حلاک شو دا جالوت لخکر او تختی دو اللہ پاک بن اسرائیل تا فتح ورکڑا او تالوت بادشاہ بیا داود علیہ السلام تا پا خوشحالے کی خپل لور پا نکاح باندی ورکڑا. ندادا بن اسرائیل مختصر واقعہ ذکر کی نو فرمائی الم ترى تنغور الذين كسان خرجوا من جانب شيغي وتردخ بلوكورنا وملوف دي بزرگونو باندو حاضر الموت يرد مرغنا فقال لهم الله موتوا فسو الله پاک دي تا سمرشي ثم حيم بالله پاک جون دي ان الله لذو فضل على الناس بشك الله پاک خوند فضل په خلق باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون كي اكثر خلق شکر نو باسي وقاتلوا في سبيل الله تاسو جهادو کی د الله پاک پلار کی ولا متاسو پیش ان الله سميع عليم بشك الله پاک اوریدون کی په ذات دی من ذا الذي سوق ده غزات يقرض الله قرض ورکی الله تا قرض حسن خيس قرض فيضاعف له ضعفا كثيرا الله پاک د چن کې پار پړې چند سیوا کولو سره والله يقبض ويبسط الله پاک پر تنگي رزق او پر اخر رزق ویلی ترجون الله پاک تو پسې تاسو ټول دا الم تر الى الملئ من بني اسرائيل آیت نگور جماعت بني اسرائيل تا من بعد موسى پس موسى علیہ السلام نا اذ قالوا لنبي کرچی دی اوی خپل پیغمبر تا شمویل علیہ السلام تا لهم چی دیو ابعث لنا ملکا من د پاره مقرر ک بادشاہ نقاتل فی سبیل الله من بجهاد کو الله پلار کی قال پیغمبر ہوتے حلاسیت من کتب علیکم القتال لا تقاتلوا قریب د چتا زبان فرض کی جهاد او تاسو جهاد نه کوي قالوا بي وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله سشوی دی په من باندې چې من بجهاد نه کو د الله پاک پلار کی وقد اخرجنا من ديارنا الله چمن وستل شي زمون د کورن ابنائنا خپل بچونا فلما كتب عليهم القتال الكجفرست بدي بان هذا تولدي يرادك الا قليلا منهم مگر كم كسان يرادونك والله عليم بظالم الله باخ بيد بظالمان بان وقال لهم نبيهم او بيد پیغمبر د ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بشك الله باخ مقر ک ساز پار طالوت بادشاہ قالوا دي بان يكون الملك سنگ به پار بادشاہي علينا پمنگ باندی ونحن حق بالملك منه او من دیر حق داریو ددنا ولم يوت ساعتا من المال او هذا لجنة ندور کشی فراخی دا مال نو دا بادشاہ منگ دیر لائق یو قال اوی پیغمبر ان اللہ اصطفاو علیکم بیشک اللہ پاک دی خوکڑی پتا سو باندی وزادو بستتن فی العلم و جسم دا پارجات کری علم و جسم واللہ یؤتی ملک و میشا اللہ پاک ورکی باچی چاہتا چوک والی واللہ واسن علیم او اللہ پاک فراخ زیاد علم والدی وقال لهم نبی امویدی تو پیغمبر ددوی ان آیت ملکی بیشک نخوا دا بادشاہ ددو ان یاتکم التابوت فی چرابش تاس صندوق چی پی کی بسکینت من ربکم اطمینان بیستاز دربو وبقية مما ترك او تبركات بي چپریخی دی آل موسى علیہ السلام والو هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ چبار کر بھی دا صندوق پرشتو ان فی ذلك لا تلکم ان کنتم مؤمنین یقینا پدی کے ساتھ پارا خامخانہ خلق چلتا سو مومنانی فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې جدا شو طالوت لخر سره قال دی اوی ان الله مبتليكم بنار بشک الله پاک امتحان کې تاسو باندې پنهړي اردن سره فمن شرب منه فليس مني چاچا دین ډیر وبس کې زما ملګری نه دي امن لم يطعم فانه مني چاچا وبونس کې زما ملګری الا من اغترف غرفه بيدي مگر کې یو چنګوش کې په یو چنګ پلاس باندې فشربوا من فدي وبس کې الا قليلا منهم مگر کم کسانو نس کې دوی نه فلما جاوزه هو هر کله دی وړ د پدی نهر باندې والذین آمنوا معه سره مرګري قالوا بيدي ملګرو لا طاقت لنا اليوم بجالوت جنود نشته طاقت زمونږ د پات نن ورځ په جالوت او لخر باندې قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله او کسان چې قالوا یقینا دی ملاقات کې د الله سره كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دیر کرتی وڑی کی جماعت غالب کی بلوی جماعت دا اللہ پا حکم واللہ مع صابر اللہ پاک صبر کے ان کو سر دی ولما برزو لجالوت و جنودی ہر کل چی دی مخامخ شود جالوت و لخ کرتا قالو بی دی ربنا رب زمانگا افرغ علینا روال پمگان صبرن صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمان قدمنا ونصرنا القوم الكافرین زمان امداد کی پا قوم کافرانو باندی فہزموهم بإذن اللہ پس دی شکست پر کدی جالوت لخ کرتا اللہ پا حکم باندی وقتل داود جالوتا او قتل کو داود علیہ السلام جالوت کافر وآتاه الله الملك والحکمہ او اللہ پاک ورک داود علیہ السلام تبا چاہیے وحکمت نبوت وعلمه مما يشاء اللہ پاک علم ورک تسچ اللہ غختل ولولا دفع الله الناس کچنوی دفع کل دا اللہ پاک خلق لرب بازم باز دویر ببازم پا بازی باندی لفسدت الارض خام خام فساد راغل پزمکہ کی ولكن اللہ ذو فضل على العالمین لیکن اللہ پاک خوند فضل دی پا خلق بان پا مخلوقات بان تلک آیات اللہ آیاتنا دا اللہ پاک دی
نتلوها عليك چمنگے لولو پیغمبر علیہ السلام من بیانو تا بالحق پر اشتیا باندی وانک لمن المرسلین یقینا تید پیغمبرانو د جماعتنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.